بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیام خیبر. نن چمکنی کی موجود یو بیا داسې شخصیات سره ناس یو. سابقہ ایم پی اے خالد وقار چمکنی خدمات ماشاءالله چمکنو د پاره هم ډیر دی علي زلي ډیر زیاتې کړي دي د غلطه او نن دا غوي اجره کې راغلی او ټایم هم ته اغستو خصوصي ټایم باندې موږ سره رالو او خبري اترې به هم کو او سیاسي ډیر داسې سرګرمیان دي کړي وي ماشاءالله د ام ام اے دور کې چې ټول ته تر اوسه خوشاله دي. جرکا مارکا کې هم موجود وي او چې څوک وته وي وسره رواني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. حاجی صاحب دا راتوی نن علامه اقبال ډے دا زمون مینوالو تسویل غواړي د ډیر حواله سره. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه اقبال زمونږ د ملک زمونږ د مسلمانانو یو عظیم شخصیت یو سرمایه چې هغه پاکستان د لپاره خوب لیدلو چې مسلمانانو د یو علیحده مملکتي هغه چې خپل اشعارو کې خپل شاعرۍ کې قوم ته مسلمانانو ته کوم پیغامات ورکړي دي د انسانیت د بقا لپاره د فائدې لپاره نو هغه موږ لپاره مشالې را دي او موږ لپاره پکار دي چې د خپل مشرانو ته خراج تحسین پیش کول لپاره هغه په داسې موقعو کې یاد وساتو. حکومت دا یو ښه قدم اوچت کړی دی چې دا چوټي ورکړې ده او په دې چوټۍ نسبت سره هغه زموږ نوجوانان زموږ مشران کشران دینه خبر شي چې دا چوټي ولې ده علامه اقبال کوم شخصیت او پاکستان لپاره څو قرباني دي مسلمانانو لپاره څو قرباني دي او اسلام لپاره څو قرباني دي. نو موږ په داسې مشرانو باندې فخر کوو. الله دې دیته جنتونه ورکړي. قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه چې د پاکستان فاونډر دی بانی دی وسره علامه اقبال چې په خپل اشعارو کې د قومي نظریه ورکول مسلمانان بیدارول ایته تعلیم ورکول ایته شعور پیدا کول نو هغه ته موږ سمون خراج تحسین پیش کو دا کم دی او موږ په داسې مشرانو باندې فخر کوو چې دا مشران وو. نن موږ آزاد فضایانو کې فضا کې موږ ساخلو موږ نن آزادي او شکر الحمدلله چې دا غي په برکات باندې پاکستان نن شتا. نو د موږ پاکستان کې موږ په هر لحاظ سره آزادي او خپل مذهبي معاملات خپل سیاسي معاملات خپل اقتصادي معاملات په خوش اسلوبي سره په خطر طریقې سره او په خپل مرضی باندې موږ هغه چلو او حل کوي. حاجی صاحب دا راتوی زمونږ دا څنګه تاسو ویلې دا علامه اقبال صاحب حق کمی خبرې تاسو کې یقینا ډېرې زبردست او حقیقتي خبرې تاسو کړې دي. دا راتوی دا اوس موجوده حالات سویل دا سوي لګیا دي الیکشن کیږي نه کیږي. الیکشن خو اعلان شو. الیکشن کمیشن او صدر سے ملاقاتو کو هغه خپل کې متفقه طور سره دا ډیټ ورکو 8 فروری. نو ان شاء الله تعالی الیکشن بکیږي په دې چې بل لارم نشته. نگران حکومت به ترکیب کینی اوس هم خپل ټایم نه زیات دی وخت تیر کو او د ملک د حالاتو تقاضا ده چې فری اینڈ فیر الیکشن دی وشي او هغه کې د ما عوامو ته درخواست دی چې خپل مشرانو پیژنې او صحیح مشرانو ته ایماندار مشرانو ته چې د قوم ته مخلص وي پاکستان ته مخلص وي یا خپل ورکر ته مخلص وي داسې خلکو ته ووټ ورکړي چې کامیاب شي او داسې خلکو ته ووټ مور کوي چې خپل کور ته وړي او هغه خپل ځان باندې پیږي هغه ورکر خیال نه ساتي هغه د ملک خیال نه ساتي هغه د عوامو خیال نه ساتي او هغه د ملک د قرضو چې سمره بوج لاندې ملک گیر دی دا هغه د خلاصولو سوچ نه ساتي او هغه چې کوم عہدالي خپل خلاف ځان د پاره اخلي. نو داسې کاغارو پارټي ده خو چې هغه تقریبا ټولو پارټو ته موقع ملو شو په پاکستان کې پیپل ته ملو شو مسلم لیگ ته ملو شو ام ام اے ته سهده پوری ملو شو صوبو کې پی ټی آی ته ملو شو دینه پسم چې عوام چاله ووټ ورکړي یا خلک برازي. خو زما عوام ته درخواست دی چې مخلص ایماندار دیانتدار او پاکستان سره وفادار خلکو ته ووټ ورکړي چې هغه د ملک صحیح طریقې سره خدمت وکړي او هغه د ملک په خدمت پیږي هغه ملک په ترقۍ واچي دانه چې هغه ملک نور په نقصاناتو او په مشکلاتو کې واچي. نو زما قوم ته دا درخواست دی او ان شاء الله دا تسلی ساتو چې الیکشن بکیږي او قوم به نمائندگان دام ته خوخی چې هغه د ملک قوم خدمت وکړي. ډیره مننه جی پیام خیبر لوک ورکولو دا جی سابقہ ایم پی اے چې دینو خالد وقار چمکنی صاحب د دې یقینا دا خبره ډیره زبردست وکړلې بل دی خپل دور کې ډیر کارونه کړی دي د خپل حلقې د پاره هم او خپل حلقې نه علاوه د بل حلقې هم بم مسائل راتلل نو دی با اغا کول بولا. تاسو ګوري جی پیام خیبر زیم جی عرفان دورانی د لوی الله پامان.